پیغمبر علیہ السلام فرمای پدې کې یو شپه ده هغه ته لیلۃ القدر وای. هغه کې عبادت د زورو شپو د عبادت نه زیات بهتر دی، زرو میاشتو د عبادت نه. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. د دینه 83 یا 84 سال جوړي سړی لیلۃ القدر کی عبادتو کی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای هر عمل د بنی آدم آغا پروجه کی زیاتی کی رمضان کی یو نیکی آغا اللہ پا وسو باندے. لکه دا خبر داوه چې پیغمبر علیہ السلام د قرآن کریم د آیات ته اشاره چې سړی عمل کوي رمضان نه علاوه نو آغا یو نیکی الله په لس باندې قبلای، کله وسو باندې قبلای. درېمه پاره کې شته رمضان کې آغا اعمال دچن کیږي. الله رب العزت فرمای روزه زما د پاره ده، د دې بدله به زه ورکوم چې انا اجزی به معنا و انا اجزا به. د روزه بدله کې زه ملاویږم. دا ټول اعمال د الله لپاره دي. خو روزه الله رب العزت فرمای دا زما د پاره ده. څنګه نور اعمالو کې ریا راتلیش، منشو، حج شو، زکات شو، دی کی ریا راتلیش. روزه دا سے عمل دی چې دی کی ریا نشی راتلی. دا اخلاص دی، دا خاص د الله د رضا لپاره. ولی دا روزه چاته پته لګي چې دا د روزه را یو سړی پښمنی مو کی کنه او روزه ماتی کی بیا خ مزیدار کینی او روزه آغا ماته کی خلکو توخی خو منځ کې د پپټه باندې خوراک کړي نو دا چاته پته لګي؟ دا خو بل چاته پته نه لګي، صرف الله ته پته لګي. نو دا روزه الله رب العزت فرمایي دا زما د پاره ده، دې کې اخلاص زیات دی او د اخلاص بدله چې ده هغه زیات ده کنه. کوم عمل کې چې اخلاص راشي هغه الله ډېر زیات قبل. نو روزه کې اخلاص زیات دی. یو سړی دی پښمنیم کړی دی خو پټ پپټه چرته کېناست ځان پسې کمره بند کا، کمرې ور بند کا او خوراک یې وکړه. چاته پته صرف الله ته پته. نو ته چې صرف د الله د رضا لپاره خوراک سکاک پرېږدې، پیغمبر علیه السلام فرمایي الله رب العزت وی روزه زما دپاره ده او د دې بدله به زه ورکوم. دویم انا اجزا به چې شي مای روزه زما دپاره ده د دې بدله کې زه ملاویږم. دویمه معنا د حدیث داره یعنی الله چې درته ملو شو پاتې شو ته الله ملو شي. د ازمکه د الله ده، جنت د الله ده، دا ټول ارسه د الله دي. پاتې شو چې الله انسان ته ملو شو بیا خو مزیدي. دغه رنګي یو حدیث کې دام راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي د روزدار د خلی هغه وګم بدبوئی بنوي. د روزدار د خلی هغه وګم چې دی رب العزت هغه د مشک نازیات خوختي ولو حلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قبین چې هغه د لوګي د وجه پیدا ده الله تعالی دومره خوخت د روزدار به الله ته سمره خوخي. دې سره دا نه راځي چې بعضې وایي چې مسواک روزه کې منا، مسواک روزه کې وال شي. داغي مسائل به بیا ان شاء الله ذکر کو. مسواک سره هغه بین نه ختميږي، هغه د معدې بین دی. د معدې د وجنا چې معده وږي شي نو خله کې وګم پیدا شي، هغه بین دی. پیغمبر علیہ السلام فرمای دا روزه چې دا ډال دی، ډال دا ډال نه مراد تور او ډال چې کم یادې توري سره چې کم ډال جو نو ورته پاره به کې وای. نو دغه ډال سره به انسان د دشمن د وار نزان بچ کو. ډال به نیولې چې بل به تور راوښته د ورته ډال مخه تک. نو د دې سره به انسان د دشمن د تورینا ځان بچ کو. دیو جنا دا روزه ستاره پر ډال شیطان نه د بچ کېدو. الصيام جنۃ. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمای
چې یو ستاسو سړی روجو نیسي نو کنځل دی نه کوي، چغې دی نه وایي، بد رد دی نه وایي. او که یو سړی د سره جنگ کوي نو ته ورته وایې زما روجه ده ښه، داسې ورته وایي. کله چې د رمضان اولنۍ شپه شي نو شیطانانو تړلی شي، شیطانانو تړلی شي. نو ستا ذهن ته به دا راځي چې د بعضې خلکو شیطان خو نشي تړلی، بعضې سړی خو روژه کې نورم جنګونه شروع کوي، شیطانو تړلی شو. نو د اروانې د انسانان ولې کوي؟ جواب ځان سره ولیکه. د شیطان سیګنل ډېرې تیزې دي، وای فای ته حاجت نشته. د شیطان سیګنل تیز دی، تړلی دی او د هغه دی اروانې کوي، یې تړلی دی د هغه دی اروانې. دویم شیطان وتړلی شو، نفس خو نه دی تړلی که نه. د کال 11 میاشتې ستا دې وجود کې شیطان روانې کو، تا سره دا نفس یې دلې په ګناه عادت کړی، دا هغه نفس دی شیطان یې تړلی دی، نفس سرانې کوي. د عادت و شیطان عادت کړو 11 میاشتې د کال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان اولنۍ شپه شي شیطانانو تړلی شي او برنه یو आवाज وکي فرشتہ یا باغی الخير اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے د خیر طلب کون کیا رامخ کې شا، رامخ کې شا. دی میاش کې خیرونه الله نه وغواړه، دی میاش کې د الله رضا ډیره حاصله کا. او بیا आवाज کې یا باغی الشر اقصر، اے د شر طلب کون کیا بنشا، د شر نه بنشا، د ګناه نه بنشا. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي په هر شپه کې الله خلق د جهنم نه خلاصي. د رمضان هر شپه کې الله سه خلق د جهنم نه خلاصي. غرنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان په اخیری میاش باندې صحابو ته تقریر کړ. ما درته وایم چې سبا باندې به رمضانو نو دا نن نبا پیغمبر علیہ السلام صحابو ته تقریر کو، اتاکم شهر رمضان، اتاکم شهر مبارکون. تاسو ته د رمضان میاش راغله، تاسو ته مبارک میاش راغله، تاسو ته د خیرونو د برکتونو میاش راغله. او پیغمبر علیہ السلام بدا فرمایل الله رب العزت په تاسو باندې د دې روزي فرض کړی. او بیا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل څوک چې د رمضان د خیر نه محروم شو، دې د هر خیر نه محروم شو، دې د هر خیر نه شو محروم شو. او پیغمبر علیہ السلام دام فرمایلی قیامت په ورځ به دو سيزونه شفاعت کوي، الله رب العزت به داغي شفاعت قبلای. یو قرآن کریم، دویم روزه. دا به قیامت کې شفارس کوي. روزه به وی یا الله ټول ورځ مې د خوراک سکاک نه دا بنده منع کړو، ته وبخښنه، الله به سکی دا سفارش قبول کړي. او قرآن کریم به وی دې بنده ټول شپه زما تلاوت کو، الله د بخنه او کې الله به داغه بخنه د قرآن کریم په خله باندې، د قرآن کریم په سفارش باندې وکړي.